دا وی بعضی وکیلان د قتل کیسونه لړاوي. نو عزتمندو الله قرآن پاک کې صراحتاً حکم کړي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یا زما بندگانو که امن غواړئ نو د ګناه او د ظلم په کارونو کې د یو بل تعاون مکوئ. نو چې کوم انسان تعاون کوي نو الله رب العزت د دې آیات مخالفت کوي، الله ورته مکوه دا ویزې کو. نو دی وجه نه عزتمندو امن او امان ځکه نه قایمیږي زموږ په دې ملکونو کې. زموږ په دې ملکونو کې ګور اول مې یو میسج وکړو لیکلیو وای د بهر ملکونو د مسلمانانو د ملکونو څومره فرق دی، موږ له څومره شرم کول پکار دي. وای زمونږ په ملک اسلامي ملکونو کې چې څوک چا سره ظلم وکړي وای غم مکه او آخرت کې پته سره ګورم دومره لري غریب دی، غم مکه او سبا کوم آخرت کې پته سره ګورم، او مطلب دومره کیسي وګد شي. او بهر ملکونو کې چې چا سره ظلم وشي وای زه اوس عدالت ترا کوم سبا د نه دا زور وباسم. نو الته سبا او په بل ورځ باندې مسله حل کیږي. زمونږ ملک دومره بد امنی ده او دومره بې انصافي ده چې لکه دلته د چا تمه نه چې په حکومت کې به زما یو کیس وشي، ځکه قاتلانو سره اجرتي قاتلان باقاعده وکیلان خلاصوي. خدا یاد لري عزتمندو د داسې وکیلانو خوبونه نه او د داسې ظالمانو جابرانو چې کوم دی هغه راحت او سکون په نصیب کې نه، پیسې ډېرې وګټي ځکه د دې کیسونو پیسې ډېرې، خو راحت او سکون یې په قسمت کې نه، او خپل بچیم د دوی په کار نه راځي، او اکثر خپل د خپلو د لاسه دوی قتل شي. جی و یو انسان دی سړی په سترګو لیدلی دی شهادت به ورکوي که نه ورکوي. نو دې کې عزتمندو دوه صورتونه دي چې کله انسان په خپل سره باندې راشي نو بیا شریعت د سره گنجایش کوي، ځکه اوس ته پکې مرې یو خو مړ شوی دی نو خو دا یو خو د ژوندي که نه اوس که یو تللی دی دا بل هم ځي. اگر چې اعلی خبره دا ده او بهتره خبره دا ده چې کله عدالت ته کیس لړ شي او یو سړی ظلمن قتل شوی دی نو په کار دا دی چې ګویي ورکړي. د قتل ګویي ورکول فرض ده، خو هلته فرض ده چې ته خو د قتل نه پې بچ کېږي که نه، ځکه چې اوس تم هغه هم له مړ شو او تم پکې لاړې نو دا خو بیا ظلم شو، ظلم در ظلم شو، نو ځان هم د ظلم نه محفوظ کې. نو چې کوم انسان ته یقیني چې دلته قانون شته او بیا هم د قتل ګویي نه ورکوي دا ډېر لویه ګناه ده. او دا چې کوم دی حدیث کې د شرک سره یو ځای ګناه بیان شوې ده، د دروغو ګویي ورکول یا دوی نه ورکول دا هم دروغ دي، نو دا شرک سره یو ځای په حدیث کې بیان کړي دي. خو چې کله ستا په خپل سره راله نو او انصاف نشته دغه ځای کې نو بس بیا د ګویي څه فایده نشته. نو جی شاباسي ګوره عزتمندو زمونږ او ستاسو ته چې کوم عملونه دي هغه نه دي معلوم. اکثر اقامت وخت کې خلک خبرې کوي څه وایي مخکې شه وروسته شه موبایل بند کا، دا د دغه نه دا د امام ذمہواري ده، دا به امام کوي. جمعات کې به ملک صرف امامي، زمونږ خلک جمعات کې بس د امام ملکی نه مني. دا یو اعلان یې لکه صفونه سیده کدام دې ته هم څوک نه پرېږدي، یو ملک کله آواز کوي کله بل صفونه سیده که هلکه دې ته خو مې پرېږده که نه نور خو موږ ازم وروسته یو د یو ځای کې ولاړ یو دغه اعلان هم راباندې نه پیرزو کېږي. جنازې کې ته وګوره چې ملا بیان هغه کوي چې صفونه سم که څوک یې نه پرېږدي، ټول وایي چې داسې او داسې او داسې. نو دې وجې نه اقامت وخت کې دا پکار دي چې د اقامت خپله دعا ده دې ته جواب ورکوه چې څنګه اقامت کېږي اسانه ده تم هغه شانې وایه. بس بهتره خو دا ده چې انسان وایي الله اکبر الله اکبر او لا حول ولا قوة وی په حي علی الصلاة حي علی الفلاح په جواب کې، او د قد قامت الصلاة په جواب کې اقامها الله و ادامها داسې وی. او که داسې نشي ویلی څنګه چې مقیم یعنی اقامت کوونکي کم الفاظ وي حق سره ته وایه، دا د دې وخت عمل دی. څنګه چې اذان وخت کې به دا کلمه وي نو په دې وخت کې به هم داسې کلمه وي. صحیح ده انشاءالله. جی وای دا اوس ګوره د اذان جواب ورکول با صورتونو کې واجب دي، بلکې علما او فقها لیکلي د اذان جواب ورکول واجب دي. خو زمون امام حنیفه رحمت الله علیه وایي چې واجب دي، خو دوه قسمه جواب دی، یو قولی جواب دی په خولې باندې، یو فعلی جواب دی پریکټیکل چې ته مونږ لرا روان شي. زمون امام حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا
فعلی عملی جواب دا واجب دی، په خولې باندې واجب نه دی، ځکه ټول به ګناهګاران شي، دا خو څوک هم نه کوي که نه، خو بیا هم عزتمندو نورو امامانو خو ورته واجب ویلي دي که نه. نو څومره اهم خبره ده چې د اذان جواب ورکول واجب دي. اگر چې بل امام ویلي دي خو یو اهم خبره خو ده که نه، احتیاط پکار دی، نو په خوله جواب ورکول پکار دي، ګینې فوراً را پاسېدل پکار دي. خو بیا هم شریعت بعض صورتونو کې وایي چې دا واجب عمل به هم نه کې، لکه مثلا خطبه شروع ده، بل ځای کې حدیث کې راځي چې اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، چې کله امام د خطبې لپاره راوځي بس اوس مونځ هم بند شو او خبرې هم بندې شوې، نو چې مونځ اهم عبادت بند شو نو د اذان جواب ورکول هم بند شو، دا خو وړوکی عبادت دی. نو دی وجې نه عزتمندو چې کله دغه اذان کېږي البته په زړه کې جواب ورکولی شي چې سړی مشغولي، او خبرې کول خو بالکل ناروا دي. حدیث کې راځي چې کله خطبه شروع وي او یو انسان ته تا په اشارې هم خبرې وکړلې، وایي فقط لغوته، وایي هسې فضول کار دی وکړو، ستا کار هغه سره څه دی، خپل کار کوه. او یا څوک خبرې کوي، نو چې څوک خبرې کوي هغه ته هم نه دي ویل پکار چې غلی شه. بعضې سادهګانې که نه هغه بل غلی کوي په خپله باندې هغه دغه ګناهګار شي. لکه یو سړی ولاړو مونځ یې کو، امام مونځ کو، نو هلته مونځ کې غلط شو، نو بل ورته پښتو کې وایي استاد جي غلط شوې، هغه چل خو له نه ورتلو، هغه آیا نه پوهېدو په دې باندې، نو هغه بل کس سره ولاړو، هغه ورته لکه غلی شه په مونځ کې څوک خبرې نه کوي، نو هغه درېیم سره ولاړو، هغه وایي شکر دی چې ما خبرې نه دي کړي، نو په د دریو واړو لاړو مونځ چپه شو، ځکه خبره خو ټولې وکړلې، څوک په یو بانه څوک په بل بانه. نو بعض وخت کې موږ سړی غلی کوو کنځلې ورته وکړو، نو هلکه هغه غلی کول دومره خبرې نه، تا چې کنځلې وکړې دا خو ګناه ده، ستا مور ستا پلار پړه تو بچیا ستا څه کار دلته خبرې کې، نو دا ته چې کوم کې دا جایز دي. دقه زموږ ساده توب دی عزت، اسلام هم موږ د خپلې مرضۍ والا طریقې سره کوو، نو داسې نه دي کول پکار. جی یو سوال، بس خطبې منځ کې ما څه ویل، نه مونځ شته نه دعاګانې شته نه بل څه شته، بس په زړه باندې به کې. ها خطبه چې کله یو کینی نو دا خطبه جاری ده، دا دوه خطبو منځ کې نه دي، دا خطبه جاری ده، دې منځ کې به هم خبرې نه کوي، دې منځ کې به هم په زور دعاګانې نه کوي، ځکه خطبه جاری ده، دا پکې یو سنت عمل دی، دا صرف د امام د استراحت او د آرام دپاره نبي علیه السلام کړی، خو چونکې نبي علیه السلام کړی ده بس موږ به دا طریقه کوو، نقل سره روانه ده. بعض کسان به خطبه کې چې کوم دی اوله خطبه کې لاس تړلی او دویمه خطبه کې به لاس کیږي، نو لکه چې دا اوس دی وکړو نو په سلام کوم ځای کې ګرځې، دا طریقه خو د ځان نه طریقې دي که نه. وایي اصل کې وایي د غرمې 4 رکاته مونځ دي، نو دا 2 رکاته پکې د خطبې دي او 2 رکاته د جمعې شوي، نو ځکه موږ پکې د لاس تړو، نو چې لاس پکې تړي نو به 4 رکاته پوره کوه که نه، نو ولې کمې، خو چې الله کم کړو خو بس کم شو که نه، بس بیا ته په لاسونو تړلو باندې تا ته هغه ثواب نه میلاویږي، په دقه طریقې به تا ته ثواب میلاویږي چې کومه الله ښودلې ده، چې خاموش اوسېږه، خبرې مه کوه، لاسونه تړل بس اتحیات شکل کې کېناستی شي، هغه هم لازم نه دي که څوک پر لت باندې کښېني خپل سهولت دپاره، خو چونکې اتحیات شکل دا د ادب شکل دی، نو که سړی کېناستی شي صحیح ده، خو لاسونه تړل او بیا لاندې کېغوستل دا طریقې دین کې نورې مه راوباسئ. که یو سړي هسې تړلي خیر دی، خو که دې ته طریقه وایي چې دا د 2 رکاتو طریقه ده، نو دا غلطه طریقه ده، ولې داسې راکې، وروستني ماشومان به موږ ته ګوري همدغه طریقې به کوي، بیا به وایي دا دی، تا پکې دا 2 وکړه، هغوی به پکې بیا چې کله ودرېږي نو مخکې پکې سلام هم ګرځوي، بیا به مونځ ته ودرېږي، نو دا پکې بله طریقه شي بیا. نو ولې د خپل دین نقشه بدلوئ، د خپل دین نقشه به نه بدلوئ. جی وایه تیزه ورسره. یو حدیث کې راځي چې کوم انسان د جمعې په شپه مړ شي الله د ته معافي کوي، د دې څه مطلب دی؟ آیا او دغه رنګ نن یو سوال ما ته چا رالیږلی چې د چا غټه جنازه وشي الله بخي هغه، نو دا خو دا لوی اداکاران دي، د هغوی غټې غټې جنازې، هغوی خلک نوم دپاره راځي هغه جنازه کې شرکت کوي، شیخان هم پکې ډېر ولاړې پلاني اداکار جنازه مې وکړله او ښه دعاګانې کوي الله ته یې وبخي، نو د دې څه حیثیت دی؟ او یا د دې خبرې قاتل دی ورور د جمعې په شپه باندې مړ شو، نو دا یاد لري عزتمندو چې کوم حقوق العباد دي او کبیره ګناهونه دي دا بغیر د توبې نه معاف کیږي. دا د جمعې شپې بخل چې کوم دی دا یو انعام دی، انعام هغه چاته ملاویږي چې کم از کم پاس شوی خو یې که نه،
او مجرم خو پاس نه نو انعام ولا څنګه ورکې اخو گیر دی انعام هغه ته ملاویږي چې پاس شوی می او د پاس شوی سره سره به اعلی نمبر یې مغستی نو دی وی حقوق العباد او دا خبرې نه کوي البته که چا توبه کړې وي مثلا اداکار دی او کې دي شي 2 ورځې مخکې توبه کړي قاتل دی خو هغه سړو سره لاړه صلح وکړله شرابي خو د شرابونه یو 2 ورځې مخکې توبه کړې ده او الله رب العزت په دغه شپه مړ کو نو کېږي او بعض عالمان وایي چې ټیک د جمعې شپې دا فضیلت دی خو دې سره چې کوم دی دا مکمل د عذاب نه بچ کېږي صرف د جمعې په شپه بچ کېږي او بعض وایي صرف تر قیامته پورې بچ کېږي به دا وله الله رب العزت دغه شپې یو انعام ورکړي نور د قیامت اصل عذاب خو د قیامت د ورځې عذاب دی نو د عذاب قبر نه کله محروم شي بچ شي او نور د آخرت عذابونه شته او اصل عذاب خو هغه دی وعذاب الاخرة اکبر هغه ډېر لوی عذاب الله رب العزت موږ او تاسو حفاظت وکړي چندې د پاره